نن زموږ ستاسو موضوع د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو څه حالات بیانول دي. د دین ته کومې قربانۍ ورکړي دي او دی له محمد رسول الله سره کوم مماثلت لري، د ده له محمد رسول الله سره کومه رابطه وله، کومه تشبیه د ده وله. یو وخت په مسجد نبوي کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د چندې دپاره اعلان کوي. حضرت ابوبکر کور ته رالی، په کور کې چې ښکاره څه شیان پراته وو دا یې ټول یوړ. دویم وارې بیا هلته د چندې اعلان وسو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیا و کور ته رالی. حضرت عایشه مبارکه رضی الله عنها ورته فرمایي چې ای اباجانه اوس ته چیش دپاره رالی، د کور خو دې ټول شیان وړي دي. دی ورته وایي یو ستنه پاته وله دلته، یو ستنه راسه هیره سوې ده، په هغې پسې ګرځم. حضرت عایشه مبارکه ورته فرمایي چې په هغه ستنه باندې څه کوې؟ وایي داسې نسې، هلته په جهاد کې بیا مجاهدینو ته د دې یوې ستنې ضرورت پیش دی. یو څوک به یو کالی و یو کپړه و شی باندې ګنډي، داسې نسې زما په کور کې دا یوه ستنه پاته وي، هلته به د دوی ضرورت پیدا سي. وایي په هغه پسې وګرځېدی، هغه یوه ستنه یې مې یوړه. روایاتو کې راځي چې یو وخت حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ویل چې زه به نن له ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره په چنده کې سیالي کوم. نو حضرت عمر چې کله د چندې آواز واورېدی، کور ته رالی، د کور ټول شیان یې سم نیمه یې کړلو، سم نیمه یې کور پرېښول، سم نیمه یې و چندې ته راوړو. اوس انتظار دی چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راورسېږي. کله چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه رالی، هغه د کور ټول سامان راخستی، یو شی هم په کور کې نه ده پرېښی. حضرت عمر وویل زه د چا مقام ته نسم رسېدی، ځکه ده د کور ټول شیان راخستی دي. هلته خو حضرت عمر خپله صدقه نیمه یې کړله. دریم وارې بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د چندې اعلان وکړو. اوس خو د حضرت ابوبکر په کور کې یو شی هم نه دی پاته سوی، هغه یوه ستنه ده، هغه یې هم راوړې ده. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه و خپلې جامې ته وکتل چې آیا ما کومه جامه اغوستې ده، دا جامه قیمتداره ده که نه ده؟ نو فورا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بازار ته ولاړی. هغه خپله اغوستل سوې جامه یو څه قیمتي ور معلومه سو. په بازار کې چې یې کله بیه کړله، هغه د ده جامه 22 ریاله 22 درهمه قیمت یې لري. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپل کالي وکشل خرڅ په 22 درهمه باندې. د ځان دپاره یې داسې جوړه واخیستله چې هغه په ټوکرانو باندې جوړه وه. لکه تاسو لیدلي کله کله چې دا ملنګانې اغوندي، نو په پینو باندې جوړه ده، په ټوټو ټوټو باندې جوړه ده. هغه به نو یې څه ارزانه یې په 15 درهمه باندې به هغه جامه چې یې واخیستله وایې اغوستله. دغه پاته چې کومې روپۍ پاته سوې 15 روپۍ پاته دي. بیا راځي دریم وارې خو اعلان سوی دی، خالي لاس نه حاضرېږي. هغه د خپلې جامې روپۍ یې راواخیستې، په جنده کې یې واچولې. الله تعالی فورا جبرائیل علیه السلام ته امر کوي. جبرائیل علیه السلام مسجد نبوي په دروازه کې ودرېدی، پر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې غږ وکړو چې ای محمده تا ته مبارکي وایم. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې ای جبرائیل له کومې خوا رالی او څه پیغام دې راوړی دی، کومه مبارکي دې راوړې ده؟ جبرائیل علیه السلام ورته فرمایي چې الله تعالی ته ستا د یوه امتي هغه جوړه چې له پینو څخه جوړه ده، هغه جوړه چې له قسم قسم کپړو څخه جوړه ده، هغې جوړې ډېر خوند ورکو. الله تعالی و ما ته دا حکم وکړو له ځانه سره له اسمانه 80,000 ملائکه بوزه، او ټولې په دغه جامه کې چې کومه جامه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه اغوستې ده، الله تعالی ته هغې د ټوکرانو جامې خوند ورکړو. نو جبرائیل علیه السلام او 80,000 ملائکه یې له اسمانه څخه راشه وکړې، په مسجد نبوي په کوڅو کې وګرځېدل. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه جامې خوند ورکړو. نو جبرائیل علیه السلام ورته فرمایي چې ای د الله رسوله مبارکي په دې درته وایم
چې الله تعالی فرمایي چې ستا په امت کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په شان باندې انسانان وي، ستا و امت ته به ستا و دین ته به یو څوک هم تاوان نه ورسوي. دا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یوه واقعه ده او داسې عجیبه مثال په دنیا کې یو څوک هم بل مثال نسی پیښولی چې د ځان کپړې خرڅې کړي هغه یې هم وچندې ته اچولي، په کور کې خو یو څه هم نه دي پاتې سوي. نو الله تعالی ته صرف ته د جامه خوند ورکوي، له اسمانه څخه هغه مخلوق راشوه کوي چې هغو هېڅ ګناه هم نه ده کړې، او یا زره ملائکه د ده په جامه کې په مسجد نبوي په کوڅو کې وګرځېدې بیا و اسمان ته خیږي. دا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د سخاوت یو مثال.